خره خصوصي تور باندې زه مخاطب یم زما د شولګري چې څونه ملګري دي زما د شولګري چې څومره خلک دي او د دې سیند د غاړې ترناب شو حصار یاسینزی شوه اګره ده دولتپوره ده دا علاقې یا دغې نه علاوه چې دي نو نیسته ایریا شوه دا ټولې علاقې چې دي نو دوی همیشه سیلاب ځپلي دي همېشه سیلاب عمدې خلکو ته نقصان رسولی دی او د دې خلکو ځمکې یوړې دي د دې خلکو چې څومره نقصانات شوي دي نو یقین وساته هغه له لکونه سیوا وي هغه کروړو کې وي بیا چې کله د هغې سروې کېږي یا د هغې دغه خلکو دپاره د حکومت د سایډ نه اواز اوچتولی چې یاره څوک داسې پیدا شي چې زموږ اواز اوچت کړي نو په هغې کې د 2010 سیلاب نه واله تر اوس ساعته پورې 2010 سیلاب کې کافي نقصان وشو بیا ورپسې دا کوم 2022 سیلاب و دې کې کافي نقصان وشو یو کینډیډیټ یو حکومتي کس هغه که ام پی ای دی او که ام ان ای دی نه زمونږ د علاقو یې چېرته دوره وکړه نه یې هغه ځای وکته نه یې په اسمبلۍ کې د هغې حوالې سره اواز اوچت کړو نه زمونږ د غریب د زمیندار د خلکو چې کوم مسله وه هغه یې حل کړه او نه یې مدد وکړو همیشه زمونږ د غریبانانو یو کمزوري ده چې مونږ خان وینو نو مونږ ته چونې چونې کېږو ډېر جوخ جوخ ورته کېږو بس خان راغی السلام علیکم او خان ته خپل مړی رانه ایر شي خو خان ته سلام ته ودرېږو دا نه یم چې خانان به بدي خانان ښه خانان هم پکې شته ښه خلک هم پکې شته خو همیشه مونږ اوټ هغه ځای کې استعمال کړی دی چې کله او کم ځای کې زمونږ اوټ د خپل اوټ تپوس نشو کولی تاسو به کتلي تاسو علاقو ته به خلک راځي ټوپکمار به ورسره شپاړس اوولس اوس نه ټوپکمار ګرځئ ابه تعالی چې الیکشن وګټي نو بیا به تعالی څه کار کوي بیا به له خواله ورتلی شي نو وله اوس ځای ته ورتلی شي نو وله بیا ورتلی شي لږ سوچ پکار دی لږ پازیټیو سوچ پکار دی او پازیټیو سوچ په دې لحاظ سره چې یاره خپل غریب ورور چې ستاسو مسله ستاسو اواز چې دی هغه اوس ساعته پورې اوچته کړې ده د ریډیو دلبر په ذریعه باندې د خیبر نیوز په ذریعه باندې د سوشل میډیا په ذریعه باندې په لکو زه ګوایم چې په 2010 سیلاب کې په 2022 سیلاب کې کم ځای ته موږ اوړه غوړي چیني دا څه نه دي رسولې او د هغې صرف کریډټ ځي علب خان شیرپو ته علب خان شیرپو ډېر زیاته مننه علب خان شیرپو حوالې سره مختصر خبر کوم بیا دنه دوه تپوس کوم علب خان شیرپو زما دوست هم دی زما ورور هم دی صحافت هم کوي او دغه نه علاوه چې دی نو په دې پلیټ فارم باندې اوس د ان 25 او پی کې 65 نه الیکشن هم کوي چې څومره د پی کې 65 خلک دي زما आवाज اوري او کم مخلص خلک دي نو دا یاد وساتئ چې ستاسو د پاره بهترین کینډیډیټ چې نو زما په نظر کې علب خان شیرپو دی کم از کم دل په ریډیو کې څوک نشي چپ کولی په سوشل میډیا څوک نشي چپ کولی او ستاسو مسلې دي اوچتئ او دلته لار خرابه ده او دلته کوڅه خرابه ده او دلته اسپتال خراب دی په اسپتال کې په اف آی آر وشوې دلته تاڼه خرابه ده او دلته داسې خراب دی دلته دې غریب سره نقصان وشو دې غریب وو دا غریب دا ټول اوازونه چې یو ځای شي نو دا دینه علب خان شیرپو اواز جوړ شي او علب خان شیرپو دغه اواز دی نو دا ټولې دنیا ته ورسوي حکومت ته ورسوي نو که موږ وله یو پاور لږ سیوا ورکو صحافت پلس حکومت دا دواړه ورسره یو ځای کړو نو زما په خیال زمونږ به یو قسم مسله چې ده علب خان شیرپو ما ته اندازه ده ما ته پته ده که په اسمبلۍ کې ودرېده نو والله که نه چې دا څومره پاټو والا تاسو ته تکړه ښکارېداره کیمرو نه یېرېږي کیمرو ته مخامخ کې بیا اواز نشي کولی او که دې ودرېده نو یقین وساتئ ستاسو مسلې به اوچتوي خپل اوټ سوچ سمج سره کرین له ورکړئ علب خان شیرپو ډېر زیاته مننه ډېره زیاته مننه محبوب علي او د الله نه مې دا سوال دی چې خدایه محبوب علي چې کومې خبرې وکړې نو قام ته او ده ته مې خدایه مکو سترګې کوي خو کله مې پړه کې داسې لالچ وي چې یاره زه ځان نور هم ښه کړم او به دا اسمبلي راشي او دا راشي نو خدای مې اوس د جمعې ورځ ده د دنیا نه مې دې بس لرې کړي ستا دې خبرو چې کوم دی ما په سترګو کې اوښکې راوستې چې یاره یو زما یو صحافي ورور دې قام ته دا خبرې کوي او سبا زما د صحافي ورور دا ځان هم ټارګټ کوي ځکه چې صحافي جون خو د چا صفت کې نو ملګري او خو د چا غیب غلټی نو چې بیا دشمني نو اره پیټي بن چې کوم دی د خپلو خلکو ملګرتیا کوي نو خو محبوب علي زما ملګرتیا وکړله خو زه نن د ریډیو ته تللی یم نو دا محبوب علي نه دی یو ورځ یې ما ته وویل یار تا کې ټیلنټ شته دا د نن نه 15 کاله مخکې دا زه چې دلبر ته ځو دلبر ته زه تا بوتللم او لګیا یم پې بیا دې په تېر انتخاباتو کې ما ته وویل چې الیکشن ته ودرېږه په سرواني کې راله غټه جلسه وکړله هغه ټیم کې مونږ اړ ونه کړه نو اوس دې ته ووتلو
نو ان شاء الله دا مې د سره واده ده چې نه به تا قام ته کوسترګې کوم نه به قام ته ځان کوسترګې کوم ان شاء الله. علم خان دا دفتر دی دا خو غټ خلک ته مقابله کې ولاړ دي، غټ خانان دي، لوی جیداد دي او لوی ګاډي دي وسره، ټوپک مار دي وسره. تاسو ټوپک ولا نشته او ګاډي د سره ډیر نشته، نو څه څنګه مقابله وکړي یار؟ موږ منټالیټي به څنګه چینج کیږي؟ محبوب علي یو خو دنیادارۍ له نیم لګیا کنه چې سړی دنیا د پاره لګي چې دا آخرت له لګي مسار چې روز مخه په داسه کې خو ځان بس آخرت ته ځان تیار ساتم چې یاره هغه دنیا مې خوشي او دلته په خدمت کې الله بلاویږي، نه ټوپک نه تمانچا، یو ګاډي یو ډرایور واره کیمرامین هم دی، هغه هر څه دی، کارکون بل څه نشته دی. نو زه دې خلکو ته ښیم چې ما خو له دې میدان کې خپه کېښودله، د دې خانان وړاندې ولې زه ووتلم چونکې دلته کې خو دې 400 کې وګوري چې د کله نه سیاست کېږي نو دغه یو څو چخري دي، دوی اوړي روړي به دوی ته ټیکټونه ځای او د بورو د پیسو ورسره ډکې وي، دغه مشرانو له ورکوي او هغوی ولې د هغې په بدله کې ټیکټ ورکوي، په ځان باندې کروڑه روپیو لګوي، په کروڑه باندې دوی ټیکټونه والي، دوی به د قام خورې خدمت وکړي. نو نه زما نه څه پاتې کېږي، نه د څه تمه کومه او نه په دې سوچ کې م چې یاره ځان زه یم چې دا قام یو ما ټسټنګ واخلي او بیا دې خلکو ته وچې یو داسې PM راغلو چې په ځمکه را سره ناست او هر قسمه مزدوري کړې ده او څنګه خدمت یې راله وکړو. علم خان شیرپور حوالې سره به ما د اختر ورځ به ما دې ته ټلیفون وکړم یاره ټرانسفارمر خراب دی او زه یو غټ خان لاړم او هغه خان راته وایي نن د اختر ورځ ده دا چې تاسو انې کې پاس کوئ، نن د اختر ورځ ده، نن خو چې دی نو دغه څیز دا خو نه د دې کارونو ورځ خو نه ده مړه، بل یو بل خان له لاړم تاسو پاس کوئ د 65 نه، یاره نن خو نه کېږي او 3 ورځې پس د اختر نه پس. علم خان ته مې رنګ وکړو د هغه EC سره تعلق و، د ورته ټلیفون وکړو یاره خان ټرانسفارمر دی دې کس له څه سیټینګ وکړه، یقین وساته د اختر په ورځ باندې ما ته د وابدانه ټرانسفارمر میلو شو، هغه ما یوړو په خپل کلي کې مې ولګو. زه صرف دا وایم چې د دوی تعلق هم ماشاءالله ښه کافي اپروچ دی، رسیدونکي کس دی، خلک یې خاطر هم کوي. په سوشل میډیا باندې چې د ده خلاف کوم کمپین کېده یا کېږي دې حوالې سره مختصر یو خبره کوم او د زړه نه کوم. علم خان شیرپور نه د خیر خیرات په تمه دی، نه د زکاتونو په تمه دی او دغه خیر خیرات او زکاتونه چې چا ورکړي دي نه هغه آن ریکارډ وو. یقین وساته ما به ورته وي زه یو غریب یا کمزوري کس درلېږم دله ته یو تروړه یا یو داسې وله ورکړه، یو پیکج وله ورکړه، ده به راته وایي کیمرې ته مخامخ کېږي ځکه چې دا د کیمرې په وجه باندې ما ته د خلکو اعتماد راغلی دی او دغه اعتماد چې دی ما ته موجود دی. که زه دا ځان له پټونې وکړم او ورکړم دی که نو بېشک چې ښه غریب کس به وي، خو ما نه به هغه کس تپوس کېږي به چې د دې هغه پیکج څه شو، تا په کیمره نه دی راوستی. په کیمرې راوستو زموږ بنیادي مقصد صرف او صرف دا و چې یاره کم کس ډونر دی چې څوک مدد کوي او هغه مدد کوونکي اعتماد وي چې او زما حق چې دی یا چې ما کومې پیسې وي کوم زکات خیرات هغه حقدار ته ورسېده. علم خان شیرپور امید به الله تعالی نه ساتو، تمه هم ساتو. زه خپله لګیم ما سره ډېر د پاکستان تحریک انصاف ملګري داسې چې هغوی راسره رابطه وکړه، NP والا راسره، EONG جماعت اسلامي والا، جمعیت والا ډېر ملګرو رابطه وکړه او اکثر میلو شو. نو ما ته وایي چې یاره د خان حجرې ته تللی نه شو، موږ لپاره غریب ورور علم خان ښه دی. نو زه دا وایم تاله دا دفتر چا درکړی اول خو دا رغه وکړه. محبوب علي انشاءالله ما ګټلې ده PK 65 چې کوم دی راتلونکي MPA یم او زه په دې سوچ کې یم چې زه د دې خلکو په اعتماد باندې چې د خلکو کومه مینه راکړله نو د هغې ما سره الفاظ نشته دي. ما صحافي دا کار دی چې کوم حکومت راشي هغوی ته موږ وعدې وریادو، هغه وعدې چې کوم دی نو د پارټۍ خلک چې ګوري نو هغې ته تنقید په نظر ګوري چې ته په دې باندې څه کوې. ډېر خلک به د PTI والا ما په هم ډېر تنقید کړی دی، په حکومت پې تنقید کړی، زما څه ذاتي پوله پټۍ ورسره نو شریکه د دې ځای په MPA د دې ځای په MNA باندې خو شعوري خلک دي، ډېر خلک وایي چې دې کې عقل نشته او دې کې دا نشته. نن دا دفتر ما له PTI والا راکړی، نن هغه ځای کې زاهد چې کوم دی یو بل دفتر دی هغه ما له بنګلې راله راکړله او بنګله د باغ ورځ یو سړي په 65 لک روپۍ غواړي. ویره د الف خان سره مې واده کړې ده، ګوره وعدې ته وګوره ښه د الیکشن نه پس به چې کوم دی بیا خبرې کوو هلته یې راکړه. نو یو خو دې قام لپاره د 400 قاضي خیلو پل کې دلته کې کېناستم، دا کم ځای ته چې لاړم نو PTI والا مې ډېر سات راکړ، ډېره ملګرتیا وکړله او چې تا څنګه ذکر وکړو نو په هرې پارټۍ باندې مې احسانات شته دي، د هرې پارټۍ مې خدمت کړی دی. نیشنل والا وایي چې یاره وړوکی م ستا دی غټ چې کوم دی نو موږ خپل مشر له ورکړو ډېره ښه ده. دغه شانتې جمعیت علما اسلام، دغه شانتې جماعت اسلامي، دغه شانتې پیپل پارټۍ
خو د پی ټی آی والا ځکه دا کومه چې په دې ما ذاتي ډېر زیات تنقید کړی دی او ما تنقید چې کوم دی خلکو په بل نظر اخیسته خو ما په ایم ان ایم پی کړی دی اوس هم پې کومه چې علاقه کې سکولونه بند دي علاقه کې سړکونه د پله ډېره سړک وګوره دونه غټه مسله ده زمیندارانو ته هېڅ قسمه توجه دلته کروندګرو باندې دا علاقه چې کومه ده شلګر او دوابه دا موږ په زمیندارانو باندې چلو هغوی ته د پاکو اوبو ضرورت دی د په بیچو کې پالیسیګانو کې دومره مسلې دي توجه یې نه ده کړې نو یار غریب سړی تاله ووټ درکړي تپوس ترې نه شي کولی نو ما خو دا خلکو د ګریوان نه هم نیوی شي خو زه دې خلکو ته دا وایم دا تاسو چې څنګه ذکر وکړو ویره وي خان دا ته دلی ووي خان دا ته وخاندل خان دا د یاره د ګاډي نه لاس راویسته سلام یې کړو د 500 کالو دپاره ځان ګاڼه کوو او دې ټایم کې چې کوم دی موږ خپل ضمیر خرڅ کړو موږ ووټ خرڅ کړو او بیا چې کوم دی موږ وایو یاره بجلي نشته ګیس نشته متانه کې هم څوک نوري مثلا نه خر کېږي نو خورې به خر شي چې تا دې ټایم کې چې کوم دی نو په 100 روپۍ باندې په یو بوجوړو ټولو ته ښه کوې د ټولو نه پیسې مه خورئ ځکه چې کم ایم پی ایم دی ما ته وښایي چې دې الیکشن کړی دی او د هغې نه پس دی غریب شوی دی چې ده ګټلې ده د هغې نه ورپسې نور مالدار شوي زما دا خلک خبره کوي نن زه دې خلکو ته چې ما چک کې چې علي خان شیرپور سره څه دي نن زما دې ټوله 400 کې وګرځه پلیکس نشته زما مړه غواړي چې زما پلیکسونه لګېدلې وي زما مړه غواړي چې زما ځان له په یو 12,000 روپۍ مې یو پمپلیټ تیاری کړي په 12,000 بل زه چې الیکشن ختم شي زه به دې خلکو ته ښیم کمپین مې الحمدلله د خلکو نه خط تیز کړو زه کور ته کوشش کوم خو په دکانونو په بازارونو باندې وخت ډېر کم ولقه ډېره زیاته ده زه یم چې زه د هر چا کور ته ورسم او چې چا له رسېدلی یم نو هغه چې د هرې پارټۍ دی علي خان وي ستا نه ښه کینډیډیټ موږ سره نشته دی نو خدای دې کړي چې دا کومې وعدې را سره کړي دي په دغه ورځ باندې د بل چا په ګاډي کې لاړ شي پیدل لاړ شي دا یو ورځ چوټي وکړي او دا د پی کې 65 خلک ووایي چې یاره موږ ټول عمر چې کوم دی خانانو له ووټ ورکړی دی موږ دا هم کولی شو چې موږ یو غریب هم اسمبلی ته لیږلی شو موږ دا هم کولی شو چې یو بغیر پلیکس او بورډه کس هم لیږلی شو موږ دا هم کولی شو موږ په بل ګاډي کې لاړو دا وخت نه ګاډی او نه څه بل څه نو ډېر خلکه د غریب د سیاست خبره کوي خو د غریب د درد نه نه دی خبر ډېر خلک د کروڑا د ګاډي نه به راکوشي او زه د غریب خدمت کوم عجیبه شانتې خبره ده علب خان شیرپور د ایسکریمو ګاډی ګرځولې دی ګیا یې خرڅه کړې ده کباړ یې اغوستی دی نوم یې مزدوري کړې ده نوم یې مزدوري او د دغه مایک د برکته زه چې نن څه یم نو زه دې کې د خپل دلبر رادیو ډېره زیاته مننه کوم د صحافیانو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم خو زه نن څه یم د دې مایک د برکته یم انشاءالله د مایک برانه توحید نه کېږي او په دغې اسمبلی کې به داسې چغېږم لکه څنګه چې په دلبر رادیو یا په سوشل میډیا یا په بل ځای باندې خان ډېره مننه کتونکو علب خان شیرپور خبرې تاسو اورېدې او زما پروګرام ډېر اوږده نه مختصر خبره دا کول غواړم چې پی کې 65 زمونږ پی کې 65 کې زیات یونین کونسل چې دا د کلو دي او دې کې انتهایی غریب خلک دي زمونږ حصار یاسین ځای کې یقین وساته په 2002 نه دی خوا زه د فیلډ ته راوتی یم فیلډ ته مطلب دا چې میټریک مې وکړ هغې نه پس بیا تحصیل بازار ته ووتم ځکه په کلي کې میټریک و د جینکو پکې های سکول نشته د جینکو پکې میډل سکول نشته او د هغې وخت نه چې کله زه د صحافت ته راغلم 2007 نه یقین وساته روزانه په دویم ورځ زه همدغه چغې ویم چې زموږ روډ خراب دی سکول نشته لارې کوڅې خرابې دي اوبه خور سیسټم خراب دی نو پلیز ګراوند نشته ګراوند نشته 35,000 آبادي ده د حصار یاسین ځای دغه شانته ترناب داسې خانانو نه لږ شانته سایډ ته کېږو دې دل خپل غریب روډ دی زه سره مینه محبت او د خپل یو اوټ دی که خان لی ورکړي نو ضایع کېږي د نه او یقین وساته که دله دې ورکړو نو ضایع به ني دا به انشاءالله پرومیس کوم چې د لاسه به یې نیسم او راځي به راله ځای ته او هغه ځای کې زموږ مسله به حل کوي خپل اوټ چرې مه ضایع کوئ غلط ذهن ته بالکل دغه کوئ خلکو ته یو دا خبره کوم چې په تاڼه تحصیل کې دا خلک کوي که نه موږ د ټوپکو سیاست نه کوو دوی به لاړ شي نو ورته ووایي خو ټوپک دې پکار یو خو دا دې پکار نو زه یم وسلو له وټونه مه ورکوئ غورې جواری به بیا زیاتې شي دا حجرې نن سیاسي خلک د SHO سره ولې خپل تعلق نه خرابوي هغوی چې کومې دندې کوي زموږ د بچو پندې دي هغوی ټوپکې ګرځي نن د قبضه مافیا ملګري دي دغه خلک نن د سودخورو د ایسپروشو ملګري دي نو دوی د اکسین واپډۍ سره به څه تعلق خراب کړي چې 4 کنیکشن ورته د کوره لګېدلي نو اصل خبره دغه ده بل د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ملګري دي نو هغوی ته خو خصوصي طور باندې دا خواست کوم چې ستاسو کوم کینډیډیټ دی نو هغه اوس ساته پورې حل په نه دي اوچت کړی قرآن باندې لاس نه دی چې هغه به عمران خان له خامخا ځي دا یاد ساتئ ستاسو اوټ ضایع کېږي د غړښ ته هغه به ډایرکټ بلې پارټۍ ته اوړي هغه اوټ ضایع کوئ مه هغه د خپل غریب روډ دغې وروڼو به داسې وکالت کوم داسې وکالت
چې ډېر زه مزاحمت هم کوم چې دې وخت کې د ریاست په کار و چې نن د بیټ نښه وي، په کار و چې نن هغوی الیکشن کړی وي، په کار و چې هغوی له نن موقع ورکړی شوې وه چې د دغه ظلم او بربریت تاسو ته پته لګېدلې وه. خو مسله دا ده چې دلته کوم خلک دي نو هغه ماکوان دي او ماکوان چې کوم دی په اسمبلی کې خبره نشي کولی صرف خندا کوي. نو د هغوی نظام اصل خبره دا ده اسمبلی کې اواز چتولو والا کس نه مخکې راغلی دی، اوس به انشاءالله راځي الف خان شیر کو داسې تکړه کسان موږ اسمبلی کې پکار دي چې زموږ اواز او بار بار وي پی کې 65 او پی کې 65 او پی کې 65 او پی کې 65 او پی کې 65. ډېره مننه.